پاکستانی میډیا د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پخوانی مرمن ریحم خان لخوا د خپل د دریم واده په اړه لشي اشاره وروسته ریحم خان میډیا ته ویلي چې د دې خبرې جواب یوازې الله سره دی چې هغه زر واده کوي کورستو تر دې وړاندې د لوی اختر په موقع د پاکستان یو شخصي ټي وي چینل په پروګرام کې ریحم خان په دریم ځل د واده کولو اشاره کړې و او ویلي و چې دریم واده یې وکړو نو خاون به له خیرانه ډک زیری یا سرپرایز عمومي میډیا چې کله د ریحم خان نو پوښتل آیا هغه پر اختیار خوم دریم واده ته ځان جوړ کړی دی او کو واده کوي نو زر یې کوي کو وخت بنسي هغه په جواب کې ویل یوازې الله سره دی خبره جواب شته خو ریحم خان دا خبره رد نکړه چې ګینه دریم واده نه کوي د پاکستانی ټي وي چینل یو پروګرام کې د وتلی پاکستانی هنرمن نعمانی جاز پروګرام کې د خبرو په مخال ریحم خان ویلو چې د هغه یو خپلوان نجومه یا پالي د هغه د لاس کرخه کتلی او ورته ویلي چې لاس کې د دریم واده کرخه شته دی د ټي وي په دغه پروګرام کې ریحم خان د سیاست ترڅنګ په خپل شخصي جون هم په خلاص مټ خبرې کړې دي او د واده په اړه پوښتنې ته د خندا په ډکه خوله جواب ویلی دی هغه په دغه لړ کې د خپل کور دننه د شو خبرو یادونه کړې دي او وایي چې د هغه یو خور یې واده ته غاړه نه خوده نو بیا یې رور یعنی د خلک ماما خور ته یې ګواه وکړو چې کوته واده نه کوي نو ترور ریحم خان به دی دریم واده وکړي او وایي چې دغه سي د هغه خور یې واده ته راضی کړه خو د دې خبرو په مخال هغه په خندا کې دا هم ویلي دي چې کو دریم واده وکړو نو دریم میړه به سرپرایز عمومي خو ریحم خان نه د ښکارا کړي چې دا سرپرایز یا خیرانتیا به سوي په خټه پښتنې ریحم خان تر دې وړاندې ډومبه واده په کال 1990 کې د خپل یو خپلوان سره کړي وو چې بیا د هغه سره په کال 2015 کې طلاق وشو لدغه میړه د ریحم خان درې اولادونه دي چې یو یې پیغله لور او دوه یې زلمی زامن دي او هغوی د مخال په برتانیې کې میشتي تر لومبي واده وروسته ریحم خان په جنوري کال 2015 کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان سره دویم واده کړی وو چې دغه واده یې هم یوازې 10 میاشتې دوام کړی وو او په اکتوبر کال 2015 کې د عمران خان سره هم د خزي او خاوند رشته په طلاق پای ته رسیدلې و په دویم ځل له طلاق وروسته هغه اوس په لومړي ځل خپل دریم واده ته اشاره کړې ده او وایي چې کور کې هم اکثره مخال د واده په باب لا خبرې کیږي ریحم خان په دغه مرکه کې ویلي چې نکریزي او بنگړي د هغه نوې خوخ او په خپل تیرو دواړو ودونو کې لاسونه نو سره کړي خو وایي چې اوس د خپل یوې لور په وینا یا زد کله کله لاسونه سره کړم ریحم خان چې په خټه پښتنه ده تعلق یې د خیبر پښتونخوا د خزاري سیمې سره دی او یو اوږده موده د برتانیې د بي بي سي ترڅنګ پاکستانی رسنیو کې هم د انکارې په توګه دنده تر سره کړې ده هغه د خپل پخوانی خاون عمران خان د جون پقله یو لانجمن کتاب هم لیکلی چې پکې د عمران خان د شخصي جون په حواله په هغه ځینې سنگین تورونه لګول شوي دي خو عمران خان او د هغه ګوند دغه تورونه وار په وار رد کړي دي علب خان شیرپو دلبر نیوز 400